د سحر د مانځه نه بعد د شپږ دعاګانې غواړئ. انشاءالله العزیز ستاسو ورځ به ډېره زیاته په سکون باندې، ډېره زیاته په آرام باندې تېرېږي او هر قسم حاجت پرې پوره کېږي، هر قسمه مشکل وریم ختمیږي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. نو په دې دعا کې د الله پاک نه د دنیا او د آخرت عافیت غوښتل شوی دی. ربه د دنیا څومره حاجتونه دي زما پوره کا، دنیا څومره مشکلات دي دا ختم کا، خوشحالي په دنیا کې م راکا، په آخرت کې م راکا. په دنیا کې د لانجو کنجو ټینشن وغیره نه مې محفوظ ساته، په آخرت کې مې محفوظ ساته. دویمه دعا: ربنا اغفر لي. ربنا ای زمونږ ربه، اغفر لي، ما ته بخښنه وکړي. څومره ښکلې دعا ده یار، چې کله انسان ته بخښنه وشي الله پاک انسان له بیا محترم هر څه ورکوي. دریمه دعا: استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. په دې دعا کې استغفر الله، زه توبه وباسم الله پاک ته، توبه طلب کوم، ربي زما رب دی، من کل ذنب، د هر ګناه نه، واتوب الیه، الله پاک طرف ته رجوع کوم، توبه وباسم. نو څومره ګناهونه دي، د ټولو ګناهونو نه پکې یو قسم له توبه ده. او څلورمه دعا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دا کومې دعاګانې وشولې، لمونځ وشو، ذکر وشو، تلاوت وشو. ربنا ای رب زمونږ تقبل منا، زمونږ نه قبول کړي، انک بېشکه ته انت السمیع، ته اورېدونکی، علیم پوه. ما چې کومې دعاګانې وکړې په دې باندې ته اورېدونکی او دغه دعاګانې لره په هغې ته پوه یې. پنځمه دعا: یا راحم المساکین. یا الله څومره چې مسکینان دي، غریبانان دي، فقیران دي، په هغوی رحم وکړه. موږ ټول غریبانان یو. الله پاک څه وایي؟ انتم الفقراء والله الغني وانتم الفقراء. الله پاک سره مالدار دی او انتم الفقراء، تاسو ټول غریبانان دي. نو چې په نور باندې الله پاک رحم کوي، په تابع په سر کې رحم کوي. او شپږمه دعا: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دعا د یونس علیه السلام، د یونس علیه السلام د مې په هېټه کې دا دعا وویل، الله پاک د دریو تیرو نه راویستو. او الله پاک وایي که یونس علیه السلام نه دعا نه ویلې، دا به تر قیامته پورې د مې په هېټه کې و. څومره ښکلې دعاګانې دي. راځئ د ژوند معمولي ساز کو، روزانه دغه دعاګانې دا کوو. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.